دو الله رب العزت وی دا کلونه او دا میاشتې ما د دنیا نه مخکې پیدا کړي دي او په کلونو او په میاشتو کې الله رب العزت د یو حساب کتاب د پاره پیدا کړي دي. بیا دوه قسمه کالونه دي، یو ته شمسي وی جنوري فروری مارچ، یو ته قمري یا هجري وی دا دې ته اسلامي خلق دغه ته وی. د دې مطلب دا نه دی چې دا بل غیر اسلامي دی، او مطلب یې دا دی چې اسلامي میاشتې پیژاندل هغې ډېر اجر لري، ثواب لري، او د اسلام ټول احکامات جنوري فروری سره متعلق نه دي. هغه محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان دې سره دي. ځکه اسلامي میاشتې بدلیږي، را بدلیږي، کمیږي، زیاتیږي، دا جنوري فروری نه بدلیږي. تاسو ګورئ که نه دا رمضان کله یو میاشت کې راشي، د جنوري فروری لحاظ سره کله بل کې راشي. ځکه اسلامي میاشتې بدلیږي، را بدلیږي، کمی. اسلامي کال د دې یا هجري کال یا شمسي کال یا قمري کال، قمر وی سپوږمۍ ته، شریعت د سپوږمۍ حساب کوي. ځکه تاسو ګورئ سپوږمۍ وړیږي او غټیږي د شپې، نور چېرته کم شوی او غټ شوی نه دی، ګینې قیامت به وي. نو دی وجې نه دې نور سره الله رب العزت نور شیونه تړلي دي، موسمونه ورسره تړلي دي، د سیس پخوالی او میټاس یې ورسره تړلی دی، رڼا یې ورسره تړلې ده، سپوږمۍ سره حساب کتاب الله تړلی دی. خو چې کوم د حساب کتاب عزتمندو میاشت ده، د هغې حساب کتاب موږ ته نه دی معلوم. پخوا به خلکو ویل چې مثلا 15 جنوري فروری بچا نه پیژاندله، ویل 15 ورځې د میاشتو شوې، نو څنګه به حساب لګو؟ د سپوږمۍ ته به د شپې کتل، وړیږي، غټیږي، آسان حساب یې دی. معلم صاحب هم پې پوهیږي، پروفیسر صاحب هم پې پوهیږي، او یو زمیندار هم پې پوهیږي. جنوري فروری مارچ چا نه تپوس وکړه چې دا څنګه جنوري ده، هېڅ پې نه پوهیږي سړی، وایي بس ده نو خلک حساب کوي. او دا حساب تا ته ښکاري په خپلو سترګو باندې، شریعت احکامات او څیزونه اساني، هر سړی پې پوهیږي. وایي دغه سپوږمۍ ته ګوره ګوره غټه شوه، 15 ورځو ته ورسېدله، پوره شوه، اوس بیا په ورو ورو کمیږي، دا د 14مې سپوږمۍ ده، دا د 10مې ده، دا د 3مې ده، دا د 2مې ده. چې یو انسان یو څو کاله دې ته وګوري بس پوه شي پې. لکه څنګه چې یو هلک غټېږي، خلک وایي لکه دا داسې 15 کالو معلومیږي، دا د 20 کالو معلومیږي، ګیره یې راله د دومره وخت معلومیږي، آسان حسابي. خو عزتمندو مسلمانان خپل هغه اسلامي چې اصلي کوم حساب دی، دا بل هم غیر اسلامي نه دی، خو جوړ کړی غیر اسلامي خلکو دی، عیسایانو جوړ کړی دی، او د عیسی علیه صلات وسلام د مرګ د وخت نه جوړ کړی دی، خو هغې کې هم کمې کوتاهي ترې شوې ده. دې وجې نه دسمبر کې دوی کرسمس مناوئ، دا د دوی اختري، او زموږ مسلمانان هم پکې نیو ایر نایټ مناوئ. نقال قوم چرته نه کامیابیږي، دا یاد لرئ. نقل مار انسان بل ته ګوري، هغه خپل دماغ نه خرچ کوي، خپله تجربه او خپل علم نه خرچ کوي، وایي مړه فلانې داسې کوي. نو نقل کې چې ګوریم نو مسلمان به مسلمان ته ګوري، که ته کافر ته ګوري نو عزتمندو تا خپل ځان خراب کو، خپل ځان ته وګوره. علامه اقبال وایي اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. وی خپل زړه کې سوچ وکړه، خپل دل دماغ کې سوچ وکړه، خپل ضمیر کې سوچ وکړه. که زما نه جوړېږي مه جوړېږه، د خپل ځان خو جوړ شه که نه، ته خو د خپل ځان هم نه شوې. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن. وی اصل کې د زړه سوچ دا اصل دی. د دنیا دا مال و متا وی دا د سوري په شان دی، راځیم په یو منټ کې او ځیم په یو منټ کې. خو د زړه دنیا چې د برابرۍ دقه اصل دنیا ده. صحیح عقیده دی وي، صحیح سوچ دی وي، صحیح ضمیر دی وي، وی دقه دغه د زړه دنیا نه ده، دغه اصل دنیا ده. د دنیا او د تن دنیا راځیم په یو شړق کې او ځیم په یو شړق کې. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. وی زه اوبه اوبه کړم د یو قلندر دې خبرې چې بچیا چې کله غیر ته ښکته شوې که نه، نو نه دې من پاتې شو نه دې تن پاتې شو.
چې بل چاته دې سجده وکړله د الله نه سوا او د بل قوم اتباع دې وکړه زړم دې لاړې او دنیا هم دې لاړه او دین هم دې لاړې پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات اوبو اوبو کړم د قلندر دې خبرې زبردست خبرې وکړه تو جھکا جو غیر کے آگے د الله نه سوا بل چاته چې ښکته شوې نه من تیرا نه تن زړم دې تباه شو تنم دې تباه شو یعنې ستا سوچ به کله هم صحیح نشي د زړه دنیا او سوچ او علم به دې کوم برابر نشي چې ستا علم او ستا زړه د غیر تابع دی نو بس غیر پسې روان یو لوند او کوڼ هغه ته څه نه ښکاري تا ځان لوند کوڼ جوړ کړی دی خپل کتاب د سره قرآن شته تعلیم د عیسایانو نه الی خپل دین در سره اعلی شته خو پوهیږي پې نه خپل باغ و بهار د سره شته د بل په خزان کې خوشحاله خپله ښایسته دنیا دی ده د بل وراني جانو دنیا کې ګرځې یاره دلته خوند ډېر دی ستا نه قمقل څوک نشته اسلام یو باغ دی یو بهار دی یو دین دی یو عقیده ده یو کنسپټ دی نظریات دی او یو عزتمندو یو کلتور لري یو ژوند لري نو دې وجې نه موږ له پکار دی چې موږ هجري کال پیژنو خو زما په خیال د رمضان د میاشت نه علاوه او د محرم میاشت نه علاوه بلې میاشت نوم چاله نه ورځي او محرم دې دې شیګانو ته دعاګانې کوي دا محرم هم ورته دوی یاد کړی ځکه دلته لس ورځې په دوکانونه بند کړي نو پیژني خلک وایي محرم دی ګینې چا به نام نه پیژاندلی او رمضان کې د خېټې فکر ټوله ورځ وږي څه چل دی یاره بس روژه ده نو رمضان دی نو هغه مغه خېټه پسې خپوي ځکه دا رمضان پیژني چې کله به دا ځي نور اسلامي میاشتې څوک نه پیژني سفر کلی ربیع الاول کلی ربیع الثاني کوي ربیع الاول هغه میاشت ده چې زمونږ سردار دو جهان په هغې میاشت کې راغلی دی الله وله نوم ربیع په میاشت کې راولېږلو ربیع وایي موسم بهار ته په موسم بهار کې راولېږلو اشاره شوه دې خبرې ته څنګه چې دا د ربیع موسم د انسان په زندګۍ کې ښکلا راولي دقه رنګې دا پیغمبر به د خلکو په زندګۍ کې ښکلا راولي څنګه چې د ربیع موسم په ګلونو او په بوټو کې خوشحالي راولي او تر و تازګي راولي دقه رنګې به دا پیغمبر د خلکو په ورانو او جاړو زندګو کې موسم بهار او خوشحالي راولي څنګه چې موسم بهار د خلکو په زندګۍ کې رڼایي راولي خوشحالي راولي دقسې به دا پیغمبر خلک د ضلالت او د کفر او د شرک د تیارو نه راوباسي او په زندګۍ کې به اجاله او رڼایي راولي چاته پته نشته ربیع الاول کوم میاشت ته وایي نو دې وجې نه اسلامي تعلیم عزتمندو دا میاشت نومونه زده کول پکار دي میاشت کې یو نوم زده کوه نو اسانه وي اخبار کې هم لیکلی څوک اخبار وایي دغه رنګې ځان سره هجري کلنډر په موبایل کې ډاونلوډ کا هجري کلنډر نو په هغې کې دا بل تاریخ هم لیکلی دا جنوري فروری والا هم لیکلی نو ته به ګورې چې نن د هجرۍ دا تاریخ دی او د شمسي کال د جنوري فروری دا تاریخ دی دواړه تاریخونه به درته یادېږي نو اسلامي څیزونو له عزتمندو دا پروموټ کول پکار دي ترقي ورکول پکار دي اشتهار ورکول پکار دي موږ ټول څیزونه د نورو نه واغسته سو وایي جي دا ویلنټاین ډے ده دا فرینډز ډے ده او دا پیرنټس ډے ده پیرنټس ډے ښه خبره ده د والدینو قدر کول خو دا تعلیم موږ د هغوی نه اخیستی دی زموږ دغه کې پیرنټس ډے هره ورځ پیرنټس ډے ده روزانه به د پلار قدر کې که یو ورځ یې قدر کې او نور یې نه کې ته جهنمي پیرنټس ډے ده ویلنټاین ډے ده دا مختلف نیو ایر نایټ ده هیپی نایټ ده نو دا نیو ایر نایټ دا ټول عزتمندو د هغوی نقالي ده او نقال قوم نه کامیابي نو د دې وجې نه عزتمندو لږ سوچ کول پکار دي چې موږ په کومه لار باندې روان یو هغوی زموږ نه یو نقل هم ونه کو چې بهی دا عیدین نایټ ده د اخترونو شپې دي چېرته تاسو لیدلي دي چې چېرته کافر ویلي چې یا د مسلمانانو عیدین دی او عیدین نایټ باندې دا ډېر خوشحالي موږ هم ورسره خوشحالي کوو عیدین نایټ چېرته شب قدر نایټ تاسو اورېدلي دي چې هلکه شب قدر نایټ ده شب قدر دی او د شو قدر شپه ده او انګریزان هم دسئ چې یار موږ مسلمانانو سره شو قدر منامو موږ پښتانو ته شو قدر وایي شب قدر چېرته د رمضان نایټ د سره هغه منعو کړې ده نه چېرته د لیلة القدر نایټ د سره هغه منعو کړې ده نه
خو ته د هغوی ټول نایټونه مناوې او هغه ستا یو نایټ یو شپه هم تا سره مناو نه کړله، نو ته څومره بیکاري او ته څومره سوالګرې او ته څومره بې وقعت یې چې هغه تا ته د یو شپې هم عزتمندو ستا تابعداري نه کوي. او دا وجه څه ده؟ دا موږ په خپله ځان ناقدره کړی دی. موږ سره په خپله د خپلو شپو قدر نشته. موږ که شب قدر هم مناوو، موږ که د عیدین شپه هم مناوو، ته یقین وکړه موږ هغه هم د هغوی په شان باندې مناوو، هغوی کې ډزې کوو او هغوی کې ګډېږو، نو هغوی ته پته نه لګي. موږ په خپلو شپو کې هم د هغوی نقل کړی دی. د رمضان په شپه خو څوک ډزې نه کوي ځکه چې 30 روژې نیولي، خو د اختر چې ختمېدو باندې ډزې کوي چې زه ښه دی چې د دې نه خو خلاص شو. لکه ظاهرا خو داسې نه وي، خو مطلب خو د دې ډزې خلک خوشحالۍ کې کوي که نه. نو د رمضان غم نه وي خو د اختر خوشحالي، نو د اختر خوشحالي د رمضان غمي. ظاهرا اس یو عقلي لحاظ سره ته دا خبره کوم، نور دا نه ده چې د اختر خوشحالي الله منع کړې ده، صحیح ده. خو دا کمې طریقې سره چې ته کې نو داسې خلک ودونو کې ډزې کوي او سنتونو کې ډزې کوي. نو دې وجې نه عزتمندو نوی ژوند سړي ته څه راولي؟ آیا دا خوشحالي ده که غم؟ د دې په فلسفه اوسه پورې څوک پوه نه شو. و یو کال مې تیر شو خوشحالۍ، بیا چې ته سوچ وکړې چې هلکه ته ځوان ښه وي که بوډا؟ و یاره ځواني ښه وه، نو ته خو خوشحالي کې چې زه تیر شو بوډا شوم، پکې خوشحالي کې او پکې غم دی، زړه کې دی غم دی او په خوله دې خوشحالي ده. داسې حساب کتاب دی. نو دورخي ده. انسان چې غټېږي خوشحالېږي که خفه کېږي؟ سړی خفه کېږي که نه وي عمر مې تیر شو. نو د دې وجې نه عزتمندو دا سوچ کول پکار دي. روزانه د انسان دغه کېږي، عمر کمیږي. او دې باره کې عزتمندو یو شاعر وی ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دن بدن لمحہ لمحہ دم بدم. وی روزانه مې د واورې په شان زندگی کمیږي، هر لمحه زما زندگی کټکۍ لګی دی، هر دم او قدم زما زندگی خوري لګی دی. او ته خوشحالېږي وی غټېږم. او نظر سوی دنیا قدم سوی مرقد، نظر سوی دنیا قدم سوی مرقد، کہاں جا رہے ہو کدھر دیکھ رہے ہو. وی نظر خو دی دنیا دی، نظر سوی دنیا، نظر دی په دنیا دی، څو دوکانونه شو، څومره پیسې شوې، څومره بینک بیلنس شو، دا دی، او څومره ملکونه مال را روان دی. وی نظر سوی دنیا، نظر خو دی د دنیا په طرف دی، خو قدم روی مرقد، او قدم دی قبر طرف ته روان دی. نو سترګې دی یو طرف ته دی او قدم دی بل طرف ته دی. سوچ وکړه، قدم دی قبر ته راکاږي، نظر دی دنیا ته راکاږي، قدم دی آخرت ته راکاږي او نظر دی دنیا ته راکاږي. وی چرته روانې او سترګې دی چرته دي؟ هغه یو انکر چانه تپوس کړی دی، وی سترګې دی چرته دي؟ سترګې دی چاته دي؟ وی سترګې مې کیمرې ته دي. انسان په خپلو خبرو هم نه پوهېږي چې زه څه وایم. هغه مطلب دا دی چې ته غریب یې یا سخته د باندې راغلی ده، چاته دې سترګې دي چا دې مدد وکړي؟ وایي کیمرې ته مې سترګې دي. هغوی ټول عمر به همدغسې غر کې همدې کیمرې ته ګوره، کیمره به ستا څه مدد وکړي. نو شاعر هم وایي نظر دی دنیا ته دی او خپې دی آخرت ته دي. نو دې وجې نه ډېر احتیاط سره عزتمندو وخت تېرول پکار دي. بعضې کسان وایي بس مړه دنیا چې راشي بس د نور څه څه کې. موږ مولیان هم او بعضې موټیویشنل سپیکران هم بس صرف دنیا او صرف دنیا او کامیابي صرف همدا ده. حالانکه دنیا کې چر څومره مالداره شي، غریب او مالداره یو شی نه استعمالی، زیات نشي استعمالولی، صرف دومره کوالټي لږه ښه شي، نور څه پکې فرق نه راځي. کمیس غریب هم استعمالی، مالدار هم استعمالی، خو د هغې لږ کوالټي ښه او د دې لږه کوالټي کمزوري. بدن ته پته نه لګېږي چې دا کم یو مارکه ده او دا کم یو برانډ دی، بدن ته پته لګېږي نه. فرق صرف څه شي؟ غریب هم اوبه څکي، مالدار هم اوبه څکي، خو غریب یې په دې خپل لاس باندې څکي او هغې په بوتل کې څکي.
او غریب د عام بمبي نه بې پیسوس کی او هغه په 200 روپۍ ورکوي په بوتل کې اسکي. یاره دا وایي کامیاب دی. د ظالم بچه کامیاب خو ته تا ته مفتو میلاویږي او هغه ته په 200 میلاویږي. کامیاب خو ظاهرا ته یې که نه تا ته فری میلاویږي او هغه ته په 200 روپۍ میلاویږي او ته وایې هغه کامیاب دی او زه په غر کې. نو دا اوس خپل موږ ځان له سوچ جوړ کړی چې کامیاب څه ته وایي. عزتمندو هوا ده، همدغه هوا تم خورې او تا ته هم تی فایده ده، دا هوا هغه ته میلاویږي. تا ته قدرتي هوا میلاویږي او هغه ته د اے سی هوا میلاویږي. هغه په پیسې ورکوي او ته قدرتي هوا ته ناست دی. ته وایې هغه مالداره دی او زه غریب یم. او ډاکټر څه وایي؟ وایي د اے سی د هوا نه قدرتي ګرمه هوا بهتره ده. خو ته وایې نه هغه شی ډېر ښه دی، هغه اے سی ته چې ناست دی. اوس دا ستا کوم عقلتوب دی؟ نو هغه په ګاډي کې ګرځي، ته په 11 نمبر ګاډي خپو باندې ګرځي. هغه د ټیرونو په ګاډي کې ګرځي، ته په 11 نمبر ګاډي ګرځي. ته وایې هغه کامیابي ده. ډاکټر وایي په خپو باندې ګرځه، دا کامیابي ده، صحت به دې ښیي. خو ته وایې نه هغه شی ښه دی، دا خراب دی. اوس دا ستا ذهن خراب دی که نه؟ په غریبۍ کې ډېرې فایدې دي. ته یقین وکړه غریب سړی 4 ښځې سنبالولی شي، مالدار یو تم نشي ټینګېدی، ګولۍ خوري. غریب سړی چې کوم دی وروره د پوره پرات نه او د پوره پجمې نه ځان لخپې راتاوي کي او ټوله چې کوم دی وخوري. او مالداره سړی ته ډایټس کو، دا بد دي، دا بد دي، دا بد دي. نو کامیاب ته شوې که هغه شوې؟ د دنیا په ښه څیزونو کې د هغه قسمت نشته ستا په ستا. ته وایې نه هغه سړی ډېر ښه دی چې اعلی هوټل کې خوري. ته چې کلونو خورې نو تا کې د نرۍ غوښې نه زیات طاقت پیدا کېږي. او هغه چې نرۍ غوښه وخوري ډاکټر ورته وایي دا شی نه مه خوره. خو بس دا زمونږ یو مزاج دی، موږ وایو دا کامیاب، زمونږ د کامیابۍ خپل معیار دی. ګینې الله چې کوم اصلي څیزونه دي هغه اکثر فری پیدا کړي دي. سترګې تعلیم درکړي، هغه هم درکړي. هغه چشمې اچوي او ته بغیر چشمو نه ګرځې، سترګې دې کار کوي. ته یار د ده دا عینکې ډېرې مزېداري، خدای دې غر که ستا سترګې مزېداري دي. داسې ده که نه؟ ته وایې هغه ډېر قیمتي ویښته ولګول، نو هغه خو کټاسرې و ځکه یې ویښته ولګول. تا له قدرتي الله ښایسته ویښته درکړي، نو ته هغه ته څه له یاره ډېر په 3 لکه روپۍ صرف ویښته ولګول. نو ستا خو په دې دغه باندې ویښته راختي دي بې حسابه کې حسابه، ته د چا څه پروا کې؟ خو دا زمونږ یو سوچ دی. بس موږ هسې مالداره خلکو څیزونو ته پسخېږو. کینې دا ټول څیزونه تا له الله درکړي، تا سره د ویښتو قدر نشته د سره. نو د دې وجې نه عزتمندو مال انسان کله ناکله انسان لیونی کوي. وایي د یو ښځې 5 کروړه روپۍ لاټري راوختله چې د بانډ یې راووتو. نو کپنۍ والا حیران و چې دې ته به اوس څنګه وایو چېرته څه چل پې ونه شي، غریبه ښځه ده، دومره پیسې چېرته لیدلي نه دي. نو هغه زمونږ په شان یو مولا یا داسې تبلیغي یا داسې هوښیار شان بابا وکتو. باباګان هوښیارې چې دې جینۍ ته داسې ښه انداز کې دا خبره وکړه چېرته څه چل پې ونه شي چې 15 لکه لاټري دې راغلې ده. هغه ویل تاسو بېغمه شئ، ما له به څه راکوئ؟ زه بابا 200-300 روپۍ به تاله هم درکړو، څه خبره نشته دی. ویل ښځه صحیح ده. مولوي صاحب یا قاري صاحب یا تبلیغي صاحب یا بابا لاړې دې جینۍ ته نصیحت کوي چې بچیا دنیا فانی زندگی ده او دا مال د لاسو خیری دی، آتا ہے دن جاتا ہے دن، یو ورځ وي او بله ورځ نه وي. هغه ورته وایي بابا زمونږ د دنیا د څیزونو پروا نشته. دې وخت کې موږ پیسې چې نه لیدلي، موږ ډېر زیات ځان نه تقوادار هم جوړ کړو، ډېر ځان نه نران جوړ. زمونږ هم دې څیزونو سره پروا نشته، د الله شکر دی او مالونه زمونږ زندګۍ کې څه تبدیلي نشي راویستی. ویل ښه. ویلې بچیا بالفرض که ستا یو 15 کروړه لاټري راوخیږي یا انعامې بانډ دې راوخیږي، نو ستا بس ته بس څه کې بالفرض خبرې ورته وکړه که نه، داسې ورته نه چې داسې. هغه ته خو بابا ته خو پته و چې لاټري خو یې راختې ده. بابا ته یې بابا که داسې خوشخبري دې راباندې وکړه که نه، نو په دې کې 2.5 کروړه روپۍ ستا او تا سره به واده م وکړم. نو هغه ښځه به یا مړه کېده یا نه مړه کېده، هغه بابا د خوشحالۍ د لاسه بړ شو. نو به جنازې کټ یې هغه پسې راوړو، د ښځې په ځای باندې د هغه کټ ویوړو. پیسې عزتمندو ځان سره غټ غټ غمونه راوړي، غټ شی نه ځان سره غټ غټ غمونه راوړي چې د جاز نه راپرېوځي پته به هم دې نه لګي چې کوم ځای کې پروت دی. نو د دې وجې نه عزتمندو لږ شان احتیاط کول پکار دي. مال ګټه خو ګوره چې آخرت نه خو غافل نه، مال ګټه ګوره چې ظالم خو نه،
مال ګټه خو ګوره عزتمندو چې حرام خو نه خوري، مال ګټه ګوره چې تکبر خو در کې نه پیدا کیږي، مال ګټه ګوره چې عزتمندو عجب خو در کې نه پیدا کیږي، مال ګټه گویا چې د مسجد لارې خو دنه نه هیریږي، مال ګټه گویا چې د قرآن لاره خو دنه نه هیریږي، مال ګټه گویا چې ګوره چې مور او پلار خو دنه نه هیریږي. که دا څیزونه دنه نه هیریږي نو یقینا وکړه دا ستا مال ستا عبادت دی، دا ستا مال ستا جنت دی. او که مال دی وګټو او تکبر در کې پیدا شو، مال دی وګټلو خو ظالم جوړ شوی، مال دی وګټو خو خپل مور او پلار دی هیر کړه، مال دی دومره وګټو چې خپل بچی د نه پاتې شو، مال دی دومره وګټو چې خپل د الله کور تا د خپل کور د پاره د الله کور هیر کو، مال دی وګټو خو د دنیا ظالم او جابر جوړ شوی او نورو خلکو ته د سترګې نه د سترګې واړولې. نو یقینا وکا دا مال چې عبادتو دا ستا عزتمندو ستا د پاره عذاب شو، دا مال چې ستا جنت جوړېدو ستا دوزخ شو، دا مال چې ستا عزتمندو د کامیابی رازو دا ستا د بربادی باندې تمام شو. مال بالکل ښه شی دی خو عزتمندو شرطونه به ورسره لګې، هر شی داسې دی، اوبه دي ښه دي خو چې زار دي پکې نو زار دي، روټۍ ده عزتمندو چې ترتیب سره خوري ښه شی دی، چې ډېره خوري زار دي. د قرنګې هر یو څیز دی نو یو ترتیب سره به چلیږي. الله رب العزت دا ژوند عجیبه پیدا کړی دی. الله سوره یاسین کې وایي، سوره یاسین کې الله رب العزت وایي ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. وایي موږ دا عمر په دې انسان باندې الټه کوو، دا عمر نه دی شروع نه چې څنګه را روان اخر ته چې راځي بیا الټه شي. افلا یعقلون، خو دا خلق د سره پوهېږي نه، دوی وایي چې دا څیز داسې روان دی پیک ته به رسي او دا به روان یو مخکې به روان یې. الله وایي داسې نه ده، دا چې سسي پورې ورسېږي نو بیا ریوس ګیر لګوي. موږ دنیا ډېره ولې ګټو؟ زموږ ذهن کې دی چې بس ته به روانې 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 او د دې دپاره څه انتها نشته. الله وایي شته ومن نعمره ننکسه، چاره چې موږ عمر لږ زیات کړو خوشحالېږي، حالانکې موږ الټه کوو دا سړی. خو دا په ځان افلا یعقلون، عقل پکې نشته. څنګه الټه کېږي؟ زه درته مثال ښیم. انسان چې مثلا د 4 کالو وړوکی ماشوم نو په دې وخت کې عزتمندو د هغه صرف دومره دې خبرې سره غمي چې بس پرتوک کې امتیاز یې ونه کړمه ځکه خلک به راپورې خاندي، صرف د ده دا غمي چې پرتوک کې رانه امتیاز یې لاړې نه شي، ځکه ماشوم نه اکثر امتیاز یې ځي. چې لږ شان غټ شي د 8 کالو شي نو بیا وایي چې یار زه خو چکر له ځمه خو چې د دې کور دا لاره رانه غلطه نه شي، صرف دقه غمي د نور چکر لاړ شي خو لارې ته ډېر سوچ کوي ځکه دماغ یې ډېر کار نه کوي. چې لږ شان غټ شي بیا وایي چې د سکول کې به کامیاب شم که نه، چې لږ شان نور غټ شي بیا وایي واده به وکړم، واده کامیابي ده، صرف دا واده غمي. بیا چې لږ نور غټ شي بچي به مې وشي که نه، اصل کامیابي بچي ده. هغه زړې خبرې ته هېرېږي، د پرتوک امتیاز یې د لارې هېرېدل، وایي نه اصل خبرې دا دي، ټینشنونه او اصل کامیابي دا ده. چې لږ غټ شي چې بیا بچي وشي بیا د 40 کال نه شروع وړي بیا وایي چې یار نوجوان به ښکارم که نه، ګیره توره کي او رنګ بدل کي، بیا ورته دا هغه ښکاري، بیا د بچو غم پیدا شي، بیا اخره کې بیا الټه کېږي. اخره کې چې الټه شي بیا هېرېږي یاره چېرته بیماري راته ونه لګي، بیا اخره کې وایي چېرته پرتوک کې رانه امتیاز یې لاړې نه شي. ګوره اول هم دقه چلو په دې باندې یارېدلو، اوس اخره کې څه وایي یاره ډېر بوډا شوی ما جومات ته مونځ له نه شم تلی. ولې؟ وایي جي شوګر بیمار یم پرتوک کې رانه امتیاز یې ځي، د دې یارې نه واده له نه شم تلی، جنازې له نه شم تلی، جومات له نه شم تلی، میټینګ له نه شم تلی، صرف د دقې بوډا سره غریب سره غم وي. بیا چې لږ نور بوډا شي وایي بار ولې نه اوسي، واده خادۍ له نه اوسي، وایي یارېږم چېرته لاره رانه غلطه نه شي. د 4 کال عمر کې هم دقه سوچ و، وایي ډېر چېرته نه ځمه یارېږم لاره نه غلطه نه شي. اخره کې بیا هم دا شي یاره چې بس دومره دی دماغو مې کار کولی چې دا لارې رانه نه غلطېدی، نور مې هېڅ پروا هم نشته. ښځې پروا ورکه که ښځو باندې څه کې، بچي وایي ورکه په بچو باندې څه کې، مقه ماشوم تی جوړ شي. روټۍ باندې څه کې سړیه، روټۍ خو هسې بوج دی، روټۍ به ګرځو که ځان به ګرځو، ماشوم هم د روټۍ د دې سونو پروا نه کوي. الله وایي ومن نعمره ننکسه فی الخلق. الله وایي خلک نه پوهېږي موږ چې د چا عمر ډېرو وایي سړی الټه کوو،
خدا ځان ته سیده وایي چې زه سیده روان یم، حالانکې دا موږ الټه کړی دی. افلا یعقلون، خو نه پوهېږي د ظالم بچی چې زه څنګه روان یم، په کومه روان یم. نو د دې وجې نه عزتمندو په خپل ځان باندې سوچ کول پکار. هر سړي ته خپل، موږ بس یو بل پسې خبرې کوو. وہی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. پخپله پخپلو اداګانو باندې سوچ وکړه چې دا کوم طرف ته روان یې، ځکه بل سړی چې درته خبرې کوي هغه خو ته بدې ګڼي. مولوي صاحب دی، مفتی صاحب دی، او ځان نه دا جوړ کړی دا جوړ کړی. نو وخت عزتمندو قدر وکړي. وخت عزتمندو عربیان وی الوقت اسمن من الذهب، وی وخت د سونې او چاندي نه زیات قیمتي دی. ځکه نه سونه چاندي چې کله لاړ شي بیا سړی خواریو کې بیا وګټي، خو وخت چې د چا نه لاړ شي که سونه او چاندي هم د هغې دپاره خرج کړې که نه، ستا وخت بیا نه راځي. د دنیا ټول دولت خرج کا، د دوو شیونو نه څوک بچ کېدی نه شي. دا یاد لرئ، د ټولې دنیا دولت خرج کا، د دوو شیونو نه نشي بچ کېدی، یو د بوډاوالي نه او بل د مرګ نه. ټول عمر ځواني نه. نو د دې وجې نه عزتمندو سوچ کول پکار. الله رب العزت قرآن پاک کې ګوره ټایم وخت ډېر یاد کړی. د قیامت نوم هم د وخت ایښی دی. الساعه اقتربت الساعه، وایي ټایم دې پوره شو، نږدې دی. ګورې ټایم د قیامت نوم هم ټایم ایښی دی. یعنې څه مطلب د ټولو نه قیمتي څیز په دنیا کې ټایم دی. که ټایم دې صحیح تېر نه کړو نو ستا قیامت دی، ته غر کې. د هلاکت نوم هم ټایم ایښی دی. یعنې دا ټایم سړی هلاکوي او دا ټایم سړي له ترقي ورکوي. وقت الله قرآن کې وایي والعصر، زما دې په زمانه باندې قسمي، زما دې په مازدیګر قسمي، والفجر ولیال عشر، زما دې په سحر قسمي، زما دې په هغه 10 شپو قسمي، والضحى واللیل اذا سجا، زما دې د ساخت په وخت باندې قسمي، د چاس په وخت باندې قسمي. ګوره وختونه ټایم په ټایم باندې یاد کړي. مختلف ټایمونو باندې الله رب العزت قسمونه خوړلي. ولې قسم خلک په څه شي باندې خوري؟ قیمتي شي باندې. الله چې د یو څیز قیمت انسان ته ښکاره کوي نو په هغې باندې قسم خوري. لعمرک، نبي علیه صلات ستا په عمر مې دې قسم وي. څه مطلب؟ عمر ګوره ډېر بهترین شی دی، دې نه ډېر کارونه اخیستی شي. بیت الله باندې قسم خوړلی دی، څه مطلب؟ یعنې بیت الله ډېر قیمتي شی دی. نو چې په ټایمونو باندې الله قسمونه خوړلي دي نو پته ولرئ ټایم ډېر بهتري شی دی. همدا وخت د انسان نه مسلمان جوړوي، همدا وخت باندې چې خواري کې د انسان نه کافر جوړ کړي، همدا وخت د انسان نه ساینسدان جوړوي، او همدا وخت د انسان نه کباړي جوړوي چې قدر یې ونه کوي، همدا وخت انسان بدلی را بدلی. خو تیریږي عزتمندو، د چا انتظار نه کوي. وہی غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے دیتا ہے یہ گڑیال منادی، گردون گڑی عمر کی ایک اور گٹھا دی. وی ظالمه غافله، صرف دا گڑی نه ده، وی دا دی غوږ ته نږدې کا او د دې د آواز واوره، دام تا ته پوره عبرت درکوي. دا گڑی او دا گڑیال او دا ټیمپیس آواز کوي گٹھا دی، گٹ 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 مسو کم کم ختم ختم. دا گڑی دی ختمیږي لګی دی. او زړه چې واوري زړه دب 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 کوي. نو زمونږ مسلمانان دا دب دب نه دی، رب رب رب. زړه ته د الله آواز کوي چې الله سره ولګېږه. ټیم درته آواز کوي ختم دی ختم دی ختم دی، ختمیږي ختمیږي. دا کټ کټ چې کوم دی دا د ژوند نه عزتمندو یو لمحه کال میاشتې کټ کېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو دې باندې سوچ کول پکار دي. یو درته یو غلط فهمي ویم، اکثر نوجوانان په دې غلط فهمۍ کې مبتلا دي، او بعضې انکران او بعضې لطیفو والا هم دا خبرې کوي. وایي مړه د دنیا، وایي مور او پلار هم مال سره مینه کوي، او نن سبا مینه د مال شوه. دا خبر کې څومره حقیقت دی؟ دا خبره څه حده پورې ټیک ده، خو دا موږ چې څومره پیش کوو دومره ټیک نه ده. دا یاد لرئ. که یو انسان وایي څنګه ټیک نه ده؟ کم چې کاروباري بچی هغه د پلار خوښي، دا خبره صحیح ده؟ او صحیح ده. کاروباري سړی د بل کاروباري هم خوښي، صحیح ده؟ بالکل صحیح ده. پیسو والا سړی د پارټۍ والا هم خوښي، صحیح ده؟ بالکل صحیح ده. د جینکو هم خوښي وي آی لو یو،
هغه مو سره مینه کوي، د هغوی هم خوښي. نو ته څنګه وایې چې پیسو سره مینه نشته او خلک پیسو سره مینه نه کوي؟ دې خبرې ته بل انداز کې هم کتی شي، داسې ووایه چې د خلکو بېکاره سړی خوښ نه دی، د کار والا سړی خوښ دی. پیسو سره د چا مینه نشته، کار والا انسان سره د انسان مینه ده. بېکاره انسان په دنیا کې د چا هم نه دی خوښ. نو ته ولې بېکاره انسان جوړېږې؟ ځان نه کار والا انسان جوړ که. الله چې آدم علیه السلام راولېږلو اول یې ورته کار وښودلو، وعلم آدم الاسماء کلها. وایي دا کارونه یې زده که دنیا ته خو ځې، خو که هلته به د کار په کار راځي، کار به دی په کار راځي. نو د دنیا دې ته لور وی او دې ته مثلا چاړه وی او دې ته ونه وی، دې ته غر وی، دې ته اوبه وی، دا د دې په کار راځي، دا کارونه دي، دا زده که. که ته وایې چې مثلا په مال باندې خلک مور او پلار په مال مینه کوي، نه، د مور او پلار ناکام اولاد نه وي خوښه. او ته چې نن سبا پیسې ونه ګټې، تعلیم ونه کړي، دکانداري ونه کړي، نو سبا به ته ناکامې. نو پلار پیسو ته نه ګوري، ستا ناکامۍ ته ګوري چې زما ناکامه بچی به ټول عمر ما ته را په غاړې د مات لاس په شان باندې، زه به سپین ږیری یم بیا به هم دله زه روټۍ ورکومه. هغه پیسو سره د دې وجې نه مینه کوي چې ته کامیاب شې. ګینې بوډا سړی په بوډاوالي کې روټۍ ډېرې نه خوري، جامې ډېرې نه جوړوي او سیل سپاټې له ډېر نه ځي. نو ستا پیسو سره چې مینه کوي، د حقیقت تا سره مینه کوي چې ته کامیاب شې. او ته وایې زما مور او پلار پیسو سره مینه کوي، ته ولله 100 روپۍ ورکوې روزانه؟ وایي نه ورکومې خو نه، خو زما هغه بل ورور ته سلام کوي او ما ته یې نه کوي. ته خو شاټار ته بېکاره، بېکاره انسان ته د معاشرې یو سړی حیثیت نه ورکوي. نو ستا مور او پلار په تا خفه کېږي چې زما نه یو بېکاره پرزه پیدا ده. په دې نه دی خفه چې پیسې دې نه دي ګټلي، هغه په خپل محنت خفه دی چې تا باندې پیسې لګولې دي، تا اسکول ته لېږلې، مدرسې ته لېږلې، سړي سره دوکاندار کړی وې او ټولې پیسې په تا باندې خرڅ کړې او تا پلار له چې کوم دی دغه پیسو بدله ورنه کړه. پلار په هغه څیز باندې خفه دی چې کاش دا پیسې مې په دې تورو مردارو خاورو کې کرلی وې، نو څه نه څه خو بیا راله غنم او جوار را کړی وې، زما دې زوی خو ما له هېڅ هم رانه کړه. او دویم دا دی چې ته وایې چې خلک مال سره مینه کوي، نو دا خو ډېره اسانه خبره شوه که نه، نو پرابلم، بس مال ګټه او د خلکو مینه حاصلوه. نو دې کې ګران څه دي چې هر څه تا ته پته هم ده چې هر څه په مال باندې. نو مال ګټل خو نن سبا آسان کار دی که نه؟ څومره دوکانونه دي، څومره مارکیټونه دي، څومره جابونه دي، آنلاین سیسټمونه دي. نو تکړه شه که نه؟ د بورې زویه څه خو بویه که نه؟ نو مطلب ته په خپله تسلیمې چې د مال لارې خو ډېرې دي، خو زه ډېر نکمه انسان یم، زه ډېر پریوتی انسان یم، نه د مور او پلار خبرې په ما اثر کوي، نه د مولیانو تقریرونه په ما اثر کوي، نه د هوښیارانو خبرې په ما اثر کوي. نو دا په خپله ته ثابتې او بیا وله رنګ څه ورکړې، مړه خلک مال سره مینه کوي. دا ته هسې خلکو له ځان لم دوکه ورکړې او خلکو لم دوکه ورکړې. خلک بېکاره انسان سره مینه کوي. بېکاره سړی څوک ځان سره شاګرد نه ساتي، نو دغه رنګې بېکاره زوی باندې به پلار نه خفه کېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو مور او پلار ته دا نسبت مه کوئ چې مور او پلار هم د مال والا بچی خوښي، د مور او پلار کار والا بچی خوښي. چې تا سره پیسې ته د مور او پلار خدمت کې، نو د مور او پلار د خدمت والا بچی ښي. او ته خوشاټارې، ته اوس هم د رور لاسته ناستې، ته اوس هم د ترور لاسته ناستې، ته اوس هم د سپین ږیري پلار لاسته ناستې چې دا به ما له ټول عمر ګټي ځکه دا پلار دی. نو دا ستا دوکه ده. نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت موږ او تاسو له عمر را کړی دی. نو یو خدا دی چې دنیا کم کاروبار کوو صحیح طریقې سره کوو، خو اسلامي طریقه به دی چې د دنیا د وجې نه به خپل آخرت نه خرابوي. ځکه دا یو بین الاقوامي تصور دی چې مستقبل ښه کا، په دې کې د چا هم شک نشته. هر سړی وایي چې مستقبل ښه کا. مستقبل څه ته وایي؟ را روانه زمانه، هغه زمانه چې هغې کې اخیري ته یو حد ته رسیږي. نو د مسلمان اصل مستقبل دنیا ده که آخرت؟ دا یاد لري، موږ دلته غلط شوي یو. دا خبره خو صحیح ده چې مستقبل ښه کا، خو موږ مستقبل صرف دنیا ته وایو، حالانکې زموږ مستقبل څه شی دی؟ آخرت. دنیا خو زموږ ماضي ده که نه؟ ځکه د دنیا نه به ته تېرېږې مخکې به ځې، د آخرت نه به مخکې ځې. مستقبل هغې ته وایي چې هلته به ته اخري وخت تېرې. لکه څنګه چې انسان وایي ځوان چې وایي دا مې مستقبل دی، نه دا مستقبل نه دی، دا ماضي کېږي لګی دی. چې ته مړ شي بس دا ټوله زندگی دی ماضي شوه، ستا اصل مستقبل آخرت دی. نو دنیا د پاره ګټه سټه او مزې اخله، خو به قدر دنیا
او آخرت د پاره کوشش کوه بقدر آخرت. دکان کوا الله راضي کوا، حرام شی مخرسوا، پیسې ګټه ظلم مکوا، پیسې ګټه حجب مکوا، پیسې ګټه تکبر مکوا، پیسې ګټه لاندینی خلک مه یروه چې دا لاندې مخلوق خدا ده. په ګاډي کې ګرځه خو د سیکل والا خیال ساته، په لوی لنګروزر کې ګرځه خو د پیدل انسان خیال ساته چې دام انسان دی. دا سیس کوه دنیا دیم جنت ته او دنیا دی عبادت ته. دې طریقې سره به انشاءالله خواري کوو کنه انشاءالله. الله دې عمل کول توفیق راکړي. اذان وکړه.